اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو فیض افریدي یم او دې وخت کې په ډسټرکټ هیډکوارټر هسپتال په مردان کې موجود یم. کتونکو زما سایډ باندې چې تاسو ته کوم کوارټرې ښکاري دا د دې هسپتال رهایشي کوارټرې دي او په دې کې ملازمین د هسپتال چې کوم دي هغه په دې کې رهایش دي. کتونکو یو 3 ورځې مخکې دلته د شپې یو افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې ده چې یو کریسچین سچن یشوا د هغه نوم دی، هغه یو مسلمان ملازم چې کوم دی د هغه نوم حیام دی، په هغه باندې فایرینګ کړی. د فایرینګ په نتیجه کې دغه مسلمان چې کوم دی نو هغه شدید زخمی شوی دی او هغه په زخمی حالت کې هسپتال ته منتقل کړی دی. کتونکو په دې کوارټرو کې د نن نه څه موده مخکې دا د فایرینګ درېیمه واقعه ده. مخکې یو فایرینګ شوی و دې ځای کې، په هغې کې څه جاني نقصان نه و راغلی. بیا د هغې پسې چې کوم دی نو بیا فایرینګ په دې کوارټرو کې دې سرکاري کوارټرو فایرینګ وشو او په هغه فایرینګ په نتیجه کې یو کس چې کوم دی هغه مړ شو. دا په دې کوارټرو کې درېیم فایرینګ دی چې کېږي. دا درېیم فایرینګ چې وشو په دې کې یو کس زخمی شو. حکومت ته پکار دی، ضلع انتظامیه ته پکار دی او د دې هسپتال زمیوارو خلکو ته پکار دی چې د دې غور وکړي او د دې مخنیوی وکړي، ځکه چې دا کوارټرې کریمینل شکل اختیار کړی دی او دا ورځ په ورځ په مبینه طور باندې په کرایم کې بدلیږي. کتونکو یو څو ورځې مخکې یا یو څو هفتې مخکې په مردان کې یو افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې وه چې یو مسلمان سیک برادري باندې فایرینګ کړی و. د هغې فایرینګ په نتیجه کې 2 سیک چې کوم دي نو ښځه خاوند هغه چې کوم دي د وفات شوي وه. خو دلته د پنجاب او بیا د کیپي ګورنمنټ او واکچاري خلک چې کوم دي هغوی یو شور او یو واویله جوړه کړه چې مسلمان سیک چې کوم دی مړ کړی دی. په هغې په وجه باندې احتجاجونه مو شو، په هغې کې پرس کانفرنس مو شو، یو غټه مسله د هغې نه جوړه شوه. اوس موجوده چې کوم کرسچن عیسائی او مسلمان زخمی کړی دی نو په دې باندې ادارې هم خاموشه دي، په دې باندې ضلع انتظام خاموشه ده، په دې باندې ډېر خلک هم خاموش دي. خو مونږ په خپل ذریعه په سورس باندې دغه واقعه چې کومه بله شپه دلته شوې ده چې یو کرسچن چې کوم دی هغه مسلمان باندې فایرینګ کړی او زخمی شوی، د دې واقعه ایفایات او د دې ډیټیل مونږ راکړو. حکومت ته پکار دی، ضلع انتظامیه ته پکار دی، واکمنو ته او واکچارو ته پکار دی چې د دې خلاف پوره اکشن واخلي.